أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. سورہ آل عمران آیت نمبر 121 رکوع نمبر 4. وَإِذْ غَدَوْتَ او کله چې تراوتلې په وخت د سحر من اهلکا د کور خپلنا تبوئو کې نولتا المؤمنین مؤمنان مقاعدا په مرچو کې للقتال د پارا د جنگ والله سمیع الله اوریدن کې ذات ته علیم په هده اذ همت هر کله چې اراده وکړه طائفتان دوړلو منکم ساسنا ان تفشلا چې هغه همت وبایلی والله وليهما الله دا غیدوانو دوستو وعلى الله او په الله باندې فليتوکل المؤمنون پکار د چی توکل وکي مؤمنان. ولقد نصركم الله او په تحقیق سره مدد کړي وو تاسو الله ببدرین په بدر کې وانتم اذلا احال دادې چې تاسو وای کمزوري فاتقوا الله پس ويریږئ د الله نه لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر وکاږئ. د آیت مبارکه د احد د جنگ متعلق دي. چونکه دا آیتونه د احد سره تعلق ساتي د جنگ احد سره دیو جنا د جنگ احد مختصر غونته کې پس منظر هغه تاسو د وړاندې بیانوم. د هجرت په دویم کال باندې چې سن 2 هجری ورته ویلی شي پدې کې د اسلام او د کفر د ټولو نه اولنۍ کومه لړۍ چې شوې ده نو هغې ته جنگ بدر ویل کېږي او دا شوی و د هجرت په دویم کال باندې یعنی کله چې پیغمبر علی السلام مدینه منوره ته هجرت وکړ دا غي په دویم کال باندې د کفر او د اسلام کوم اولنۍ لړۍ چې د بدر په مقام باندې شو چې هغه ته د بدر جنگ ویل کېږي. په دې جنگ کې کفارو ته یو عظیم شان شکست ملاو شو او په دې کې د کفارو غټ غټ ابو جهل غونته کې غټ غټ سرداران چې دینو هغه مردار شوی وس دغه جنگ بدلا غستل لپاره کفار چې دی یو ځل بیا چې دی متحد شو چې په جنگ بدر کې زمونږ لوی لوی سرداران چې دینو هغه مړ شوی دي تر هغه وخت پورې په قلاره نه کینو تر څو پورې چې هغه بدل مونږ نه یاغسي دا غیر لپاره چې دینو دوی اتفاق شروع کړو دا غیر لپاره چاندي او شام طرف ته چې کوم قافله دا غي چې کوم سرمایه چونو دا هغه هم چې د دې جنگ لپاره چې دی هغه رغه کړله مختص کړله دوی تیاری وکړلو تر دې چې د کفارو خزو چې دینو پاغي کې سواغسل قبیل فرض دا سړی چرتا د سستۍ شکار کیږي نو دا غوی د جذبې پیدا کول لپاره بچی دی خپل کردار بچی دی هغه ادا کو نو خزو په کې هم چې دینو ایسواغسل هغه باره کې چې دینو د دې ډیر زیات داس اشعار هم مشهور دي چې دی خزو بچی دی دغه خپل سړو د کفارو د پاره چې دینو دغه جنگ په حالت کې استعمالول چونکه هغه ډیر مناسب نه دي دی وجنه مونږ هغه نشو بیانول چې پاغي کې وای د خپل خاوندانو یا چې دینو د خپل نارینو جذبات به چې دی هغه راچوتوله
دلته پیغمبر علی السلام ته هم پته ولګېدل په مدینه کې چې کفار چې دي یو ځل بیا چې دي د مسلمانانو سره چې دي نو جنگ کول لپاره چې دي نو میدان ته راوځي. نو دغه کفار چې دي نو دا راغلل او د احد په میدان کې د احد سره چې دی هلته په میدان کې یو پړاو واچول. پیغمبر علیه السلام هم د خپل صحابه سره مشوره وکړل. د پیغمبر علیه السلام خپل ذاتی رای او مشوره داوا چې موږ په مدینه کې هم په دې ځای باندې بچی د کفارو په مقابله وکړو، هغوی له به ښه په اسانتیا سره چې شکست ورکړو. خو لیکن د پیغمبر علی السلام بعضی داسې جانثار صحابه چې هغوی د جنگ بدر نه پاتې شوي، پر اولنۍ جنگ کې بعضی صحابه چې د خپل عذر د وجې نه پاتې شوي، نو د هغوی هغه جذبات چې دي نو ډېر رغو چې کله به موږ ته داسې موقع میلاویږي چې په جنگ بدر چې زموږ نه کم د خپل عذر د وجې نه پاتې شوي وو، د هغې به ډېر ارمان او ډېر افسوس به کولو بعضې صحابه چې یو ځلې به بیا موږ کله چې دی د کفارو سره چې دی لړیږو به او د هغوی سره به جنګ کوو. نو دغې صحابه او پیغمبر علیه السلام ته هغوی خپله رایه دا ورکړله چې نه موږ به د دې مدینې نه بهر به وځو د هغوی سره به جنګېږو، چې هسې نه چې دا کفارو په ذهن کې دا خبره را نه شي چې مسلمانان کمزور دي د خپل وطن او د خپل ذهن نه راوځي، نو موږ به چې دي نو موږ به راښکېږو. دې وجې نه دا راځي چې مسلمانان د مدینې نه په 3 میله فاصله کې چې دی راغه ووتل او دغه د احد هغه میدان چې کوم دی. بس پیغمبر علیه السلام خپله رایه خو دا وه، خپله مشوره یې دا وه چې په دې مدینه کې به چې دی نو خو چونکې پیغمبر علیه السلام به د صحابو مشوره داسې نه چې پیغمبر علیه السلام خپل منماني به یې کول، مشوره به یې اخیستل او چې کومه اکثریتي فیصله به راغله په هغې باندې به چې پیغمبر علیه السلام نو چونکې د اکثرو صحابو دا خواهش و او چونکې هغه جذبات و چې نه مونږ به د مدینې نه بهر چې دی وځو او د هغو سره به مقابله کوو فیصله. او دا اولنی ځل چې پیغمبر علیه السلام چې رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی چې د منافقینو سردار په وړاندې ځل باندې پیغمبر علیه السلام د هغه نه هم چې دی رایې واخیستل او هغه هم دغه رایې ورکړه کومه چې پیغمبر علیه السلام رایې، ولې چې هغه خو رئیس المنافقین هغه چېرته غوښتله چې مونږ به چې دی د خپل ځای پرېږدو د هغوی سره به جنګېږو، نو د هغه خپله ذاتي رایې دا وه. خو چونکې پیغمبر علیه السلام د صحابو د رایې چې دی نو قدر کولو هغه اکثره وو، نو دې وجې نه فیصله په دې باندې وشو پیغمبر علیه السلام کور ته ننوتلو، خپل جنګي کم ساز و سامان هغه یې واچولو. نو دلته صحابه چې دی خپل منځ کې دا خبره وکړله چې مونږه د پیغمبر علیه السلام د رایې او د مشورې خلاف چې دی پیغمبر علیه السلام مشوره خو دا و چې مونږ په مدینه کې به چې دی د هغو مقابله به وکړو او زمونږ رایې دا و چې مونږ به وځو او پیغمبر علیه السلام زمونږ د رایې چې دی نو رغه وکړلو، اصلي پیغمبر علیه السلام چېرته خفه نه شي. نو صحابه ورغله او پیغمبر علیه السلام ته وویل چې د مونږ ستاسو په رایې به عمل کوو، مونږ به هم دلته چې په مدینه کې د دې کفارو مقابله وکړو. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې دا د نبي شان نه دی چې هغه دې کله د جنگ دپاره ساز و سامان واچوي هغه بیا نشي، دا د نبي او په غیر نبي کې فرق دی چې کم انبیاء علیهم السلام دی هغه چې کله هم د جنگ دپاره خپل سامان اچولی دی هغه بیا واپس نه دی رخکړی. پیغمبر علیه السلام چې دی راووتل دا پوره زر تعدادو، په تعداد کې څونه 1000 کسانو. نو هلته خو دا عبدالله ابن ابی چې کم منافقو د هغه رایې دا و چې نه په مدینه کې به رخیږو، نو دوی چې کله لږ شانتې مزل وکړو نو دا عبدالله ابن ابی او د ده سره نور داسې بعضې ملګري چې هغه په تعداد کې 300 عبدالله ابن ابی چې نه زما په رایې زما په مشوره باندې عمل نه دی شوی لهذا مونږ نه ځو. نو دا تاریخ دی چې دغه 300 د عبدالله ابن ابی سره 300 کسان نور هغه چې دی واپس شو او 200 چې دی نو د پیغمبر علیه السلام سره چې دی نو هغه جنگ ته ووتل. وز د دې لپاره چې کله دا 200 ووتله نو باقاعده د جنگ دپاره یو پلانینګ کول، د جنگ دپاره چې دی یو ترتیب جوړول چې کم خلک به چې دی په کم ځای باندې جنګېږي، تو به سکې د هغې لپاره باقاعده پیغمبر علیه السلام چې دی یو ترتیب ورکړو. او دا مورخین لیکي چې پیغمبر علیه السلام چې کم د جنگ دپاره چې کم طریقه او کم صفونه چې دی هغه جوړ کړو د هغې نه چې دی نو غیر یعنی کفار هم چې دی نو د هغې تایید او رغه کوي
چې پیغمبر علی السلام څومره جنگجو او د پیغمبر علی السلام د جنگ چې کوم صلاحیتونه دا غي چې غیر هم چې دینو اقرار او رغه کوي. نو پیغمبر علی السلام مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته دغه لشکر او دغه جنگ چې کوم جنډه وا هغه دغه پلاس کې ورکړل او حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه دغه لشکر مشر او افسر او امیر منتخب کړو. نو چونکه دا لشکر چې دینو دا یعنی 900 تعداد نو پدې کې د سينو چې د ټولو سره سورلای وي یا د ټولو سره چې دینو جنگي رغو پدې کې بعضي اکثر صحابه داسي چې هغه پیدلو. نو د هغه مشر چې دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د هغه قافلې چې کم پیدلو د اسلحې نه بغیر د هغه مشر چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې جوړ کو وس رغه داسې حساب باندې جوړ کو چې کم د اوهد چې کم غر دی نو د هغه طرف نه هم چې دینو د دشمن د حمله خطر و. نو پیغمبر علی السلام 50 تیر اندازه چې تیر انداز یعنی چې کم غشي چلون کې ماهرینو 50 هغه چې دینو هغه پوش طرف ته د اوهد هغه شا طرف ته چې هغه یو غونډه چای و پاغي باندې منتخب کړل او داغي مشر چې عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ مقرر کړو چې تاسو 50 کسان بدل تناسه تاسو به د جنگ فتح او شکست بنګوري تاسو بر خپل زین نه پریږدئ دا رغه شول. او کله چې جنگ چې دی هغه وین خطلو مسلمانان او کافران خپل منځ کې چې دین واغه میلاو شولا نو اولنی فرصت کې چې دین کفارو ته چې یو عظیم الشان چې دین شکست چې دین هغه میلاو شو او هغه چې دین په تخت باندې چې رغه شولا. نو چې کله دا کافر چې دی هغه اندازه ولګول چې موږ وس شکست وخوړلو زموږ اکثر خلک چې دین مړ شولا هغه تخت اختیار کړل او کمزې کې چې دا 50 تیرانداز په کومه غونډه چای باندې ناسو په کمزې باندې پیغمبر علی السلام منتخب کړو چې تاسو به دا زینه پرېږدئ. نو داغه مقصد دا و چې پیغمبر علی السلام خو موږ د دې لپاره دلته منتخب کړو چې غیر یعنی دشمن چې په دې طرف باندې چې په موږ باندې حمله ونه کړي. نو هغه خو اسیم و تختیدل او مسلمانان ته دلته کامیابی میلاو شوله. نو هغه چې هغه خپل زی چې هغه پری خودلو او چون کې الته چې کم مالی غنیمت او کم رغو داغه کې د حصے اغستل لپاره هغه التراله ول د کافرانو چې کم کمانډر او مشر هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې چې دی مسلمان شوی نه دی چې دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا د کافرانو او دغه لشکر چې هغه کمانډر او مشر چې کله اندازه ولګوله چې دغه زی چې دین هغه خالد او هغه چته هم په مسلمانانو باندې چې دینو د حمله کول لپاره چې کله اندازه ولګول نو هغه چې دی واپس شوله او په مسلمانانو باندې د هغه زینه چې دی حمله وکړه نو اخو لاندې و دوی برو او کم چې کافران تختیدل هغه واپس شوله. نو په دغه زی کې د هغه فتح هغه کمرغه چې دغه یکدم بدل شو شکست طرف ته ظاهری تور باندې هغه طرف ته وریدل. دا صرف دغه یو غلطی د وجنه چې او غلطی دي سينو قصدن عمدن نو چې صحابه چې قصدن عمدن چې هغه وکړه خدای خپل ذهن کې دا و چې پیغمبر علی السلام موږ د دې لپاره منتخب کړیو چې دشمن په دې تر باندې حمله وکړي هغه وکړل چې دشمن خو تخدید هغه ته خوشکس ملاو شروع. نو دا یعنی قصدن عمدن غلطی نه و بس دا غوونه چې دا رغوش ولا او دا غي سره چې دینو دشمن دوباره چې هغه حمله وکړه ظاهری تور باندې مسلمانانو ته چې دین سو شو یو شکست چې هغه میلاو شول. نو دغه بیان چې الله رب ذوالجلال په دې آیت مبارکه کې کوي و اذ غدوت او کله چې تاروتل په وخت د سحر کې من اهلیکا د کور خپلنا تبوئ تاکن والمؤمنین مؤمنان مقاعد په مورچو کې للقتال د جنگ د پاره با تاسو وی کړی چې هغه پیغمبر علی السلام باقاعده چې په مورچو کې کسان منتخب تو بدا کا تو دلته کې نه باقاعده هغه مشران مقرر کړل. والله سميع الله اوریدن کی ذات الله دغه وخه ټول حالات چې څه خبرې تر کې الله هغه اوریدل علیم او په هده اذا هم طائفتان هر کله چې اراده وکړل طائفتان یو دوه ډلو منکم استاسنا ان تفشلا چاغو همت وبیلی د یعنی کله چې پیغمبر علی السلام دا سفر ارایي کوله او د جنگ د لپاره تیاری کولو په مسلمانانو کې
هم مسلمانان صحابه پای کې دوه ډلې چې یو بنو سلمہ او یو ډله د بنو سلمہ او بل چې دی هغه بنو حارثه وه. دا چې دینو د اوس او د خزرج سره بنو سلمہ د اوس سره تعلق قبیله اوس سره او بنو حارثه چې دینو دا د خزرج سره تعلق ساتو. دوی چې دینو لک شانتي همت چې هغه وبایللو. نو په ظاهري دغه باندې لکه همت رغه خو لیکن بیا الله تعالی چې داغو په زړه کې چې کوم هغه رغه واغه ختم کړل او بیا اثرینو چې دینو هغه همت چې هغه ونه بایلو او عیسی واغسل. اذا همت طائفتان هر کله چې اراده وکړل دوه ډلو منکم تاسونا ان تفشلا چې هغه همت وبایلی والله وليهم علانکه الله د دې دوانو ډلو سو 200 وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله باندې پکار دی چې توکل وکي مؤمنان. یعنی الله د دوی دوست نو په کار چې په الله باندې بیا توکل وکي. نو ګوره توکل په الله باندې توکل د الله باندې د توکل مطلب دا نه دی چې تاسو سره اسباب نشته او بغیر اسباب ته په الله باندې توکل کی. اول به چې دی کم ظاهری کم اسباب دی هغه به اختیاري. پیغمبر علی السلام د جنگ د پاره هغه ظاهر اسباب چې هغه اختیار کړل پس دا غي نه په الله توکل وکړو. نو د دین دا مسله راکېږي چې توکل په الله یو سړی چې دی ورو رسین ته وردانګي او بس دی زما په الله باندې چې ایمان او یقین دی الله به بچ کی. نو ټیک دا الله قادر دی په دې ذات په دې رقبانی چې تا بغیر سره اسباب نه خو لیکن دا طریقه نه اول به تو کا سین ته وردانګي نو اسباب برخ کې چې د سین باندې د پوره کېدو چې کوم اسباب دی هغه به اختیاري. دغه شانتي یو سړی وای چې تو په کور کې چې دی ناسمه او مال به چې دی الله رزق راکړي او زما په الله باندې توکل دی نه الله په دې باندې قادر چې تر پر خپل کور کې درکې خو لیکن د رزق د غټلو چې کوم اسباب دی هغه به اختیار چې رزق په کومه طریقه باندې نو تو به سبب اختیاري پس دا غې نه به الله باندې توکل کی. یاره ما دا سبب اختیار کو زما دغه وسو یو سړی مثلا د رزق په تکل کې چې دی سحر راوزی دیړای لپاره بس دا د